د پښتو ژبې مشهور اداکار حسین سواتی عزتمنو 13 ورځ پولیسو د اشانتي گرفتار کړی خو تر اوسه پورې پته نه لګېده چې دی اخر په څه کې گرفتار کړ. اخر عزتمنو اصلي حقیقت معلوم شولو چې ویل کېږي چې دا په زنا کې گرفتار شوی و. د هغې نه بعد بیا ویل کېدل چې دا یې په ایسو کې گرفتار شوی دی. راځئ مینوالو ته له څومره وخت سزا ورکړل شوه او څومره وخت قیدي شولو. د دې هر څه نه مخکې زه تاسو ته راول دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. حسین سواتی عزتمن څه د تعریف محتاج نه دی، یو مشهور ټیک ټاکر هم دی. نن سبا ډېر د سخت په ټیک ټاک باندې هم راځي او ډېر د سخت مخکې هم دی ویل کېږي چې دا په لکونو روپۍ د ټیک ټاک نه هم پیدا کوي. دغه شانتې عزتمنو اوس 13 ورځ دا ګرفتار شوی و او یو ګردش روان و چې حسین سواتی د ایسو په ایسې خرڅول او تمانچه هم ورسره عزتمنو ګرفتار شوې وه. مهم چې عزتمن د ټول هر حقیقت نه چې خبر شو نو ویل کېږي چې دا د هلکانو کار کوي، د هلک سره یعنې په زنا کې ګیر شوی و. بل سر ته عزتمنو ویل کېږي چې دا دغه شانتې عزتمنو غلط فلمونه سازول، یعنې نن سبا چې د فلمونه او ډرامې چې وګوري نه دا دغسې د جینۍ د پاسه پروت وي او ډېر د سخت خاندي او ځان د شرابو په نشه کې اچولی وي. خو عزتمن بل سر ته ویل کېږي چې نه دا په ایسو کې ګرفتار شوی، د ایس هم خرڅول او تمانچه هم ورسوه، ځکه عزتمن چې د په دو بچو زندګي خرابوله. اوس ویل کېږي چې عزتمنو دا د 3 کالو دپاره دغه شانتې جیل ته وردننه کړو او قید پرې وختلو او جسماني ریمانډ پرې د 2 هفتو دپاره پرې وختل. دغه شانتې عزتمنو صحیح ده، خو چېرته دا د ایسو د زنا په کاته کې ګرفتار شوي دا د راپرې نه ښودل شي، دته د پول سزا ورکړل شي، دا د معاف نه کړل شي. زموږ د ستنونو معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.